ها بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي وعلمي. خالي نپرون سبق کې مونږه د ناقصو قاعده سپرون ویلې او صابر ویلې په لندو الفاظو کې زره ناقصو د ټوله قاعده تاسو ته ویمه چې ذهن تلک خدای پاک راولي. اولنې قاعده د ناقص مونږ ویلو دعاء بکاء. دغه طریقه ده چې دا ناقص قاعده مونږ یادو د اجوف قاعده مونږ یادو. اول به مونږ د اصل یادو چې اصل د ولایت کو انتا کار نږدې کو. نو دعاء اصل دعاء او بکاء اصل بکاء. هر هغه او یا چې د الف زائده نو ورسره راشي هغه او یا بامزه سره بدلول واجب دي، لکه دعاء دعاء او بکاء بکاء. دغه قاعده دعیه داعیه ولا قاعده هر هغه یا چې مکسوره وي ما قبل ته، هر هغه یا چې مفتوح وي هر هغه واو چې مفتوح وي ما قبل ته مکسور وي، هر هغه واو چې مفتوح وي یا متحرک وي ما قبل ته مکسور وي دغه واو په سره بدلول واجب دي، لکه دعي وانا دعيه او داعیه داعیه. بیا موږ ویلو یدعو يرمي پدری حصو باندې چې یدعو يرمي درې حصې دي. مرګ هر کلمه چې پای کې واو راشي مضمومي یا هر هغه یا چې مضمومي ما قبل ته مضموم یا مکسور وي هغه واو یا ساکن کول واجب دي، لکه يدعون يدعو يرميون يرمي. بیا موږ دویم نمبر حصہ دی يدعو يرمي ویلو چې هر هغه واو چې ما قبل ته مضموم یا ورسره بل واو راغلی یا هر هغه یا چې ما قبل ته کسر وي او ورسره بل یا راغلی دغه واو یا ساکن کول او واو یا دغه ساکن د وجه نه غوړول واجب دي، لکه يدعون نه يدعون او ترميين نه ترمينا. درېمه سره د قاعده هر هغه چې واقع شي د کسره او د واو په منځ کې هر هغه چې مضمومي ما قبل د کسره او رسو ته واوي یا هر هغه چې واقع شي پای هر هغه چې مضمومي ما قبل د کسره او رسو ته واوي د واو یا حرکت ما قبل د نقل کول کو واو په سره بدلول او کیا واو په سره بدلول واجب دي، لکه د ترميون نه ترمينا او د تدعوين نه تدعينا. بیا به دې کومه یو نه هو ولا قاعده ویلو چې هر هغه یا چې مضمون مفتوح وي ما قبل د مضمون نه هغه په سره بدلول واجب دي، لکه نه یې نه هو. بیا موږ یدعا ولا قاعده ویلو چې هر هغه چې په اصل کې بدریم لګي بیا دریم د صحیح چې سلورم پنځم فقم زیاته هغه په سره بدلول واجب دي، لکه يدعون د يدعون يدعيون د اصطفانا اصطفا استرخون استرخا. بیا موږ عدل تبدل ولا قاعده چې هر هغه واو او یا چې اسم معرب د لام کلمې مقابله کې راغلي ما قبل ته ضمي ما قبل ضمه په کسره سره بدلول واجب دي، لکه عدلین اصل کې عدلون عدلون عدلین عدلین عدلیون او عدلین او عدلین. بیا عشرین ولا قاعده کله چې یو جمع د فعول په وزن باندې وي ادری په اخره کې وو واونه راغلين د دویم مو په سره بدلول واجب دي، لکه عصو عصوون 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 نمنګ دویم واو په سره ورکو عصوین ته جوړ شو واو یا د یجید سین قائم د وجنه ادغام وشو واو په سره د یا په ادغام عصوین دا عدل د وجنه ما قبل ضم په کسر سره بدل شو عصی د جوړ شو بیا دا عین کلمې د مناسبت د وجنه فا کلمې حرکت د کسر ورکول واجب دي جایز دي. بیا مرزوین والا قاعده چې کله هر هغه وخت د اسم مفعول د لام کلمې په مقابله کې راشي هغه دویم مو په سره بدلول واجب دي، لکه مرزوون مرزوین او بیا مرزوین او بیا مرزوین. یا بل قاعده موږ ویلو لم يدعو او ادعو على قاعده چې کله یو کلمه د حرف علت د فعل مضارع اخر کې راشي نو په حالت جسم کې او د امر حاضر معلوم په عقبه دا حرف علت د خپل واجب دي خپل دی ولې ما دي ها برابر کو خو نه خورنه راځي خاري. نو دا یو دوه درې قوانین پاتې دي کنه، نو هغه نن منګه یو په دوه قوانینو کې وایو دا ټول به ان شاء الله خدای پاک راکور کی. دا غواشم ولا قاعده نه دا به نور کتابونو کې خو خپل په اسانه باندې لیکل خاص کر په موسیقي کې ما چې تاسو وایې کنه نو دا غواشن ولا قاعده اولان المتعالي ولا قاعده دا ټول به تاسو دغه شي ادا به تاسو ته په وضاحت سره ما یاد شي ان شاء الله. دا څه قاعده ده د قاعده نوم سره غواشن ولا قاعده یا جوارن ولا قاعده یو شریغه خواشن او دومره سو کو ته جوارن ولا وي په دې نسخه کې ته جوارن ولا قاعده وي 26 نمبر قاعده دلته. ها دا د څه ده کنه چې هر هغه جمع چې د افاعل او مفاعل او فواعل په وزن باندې راغلي یعنی جمع منتهى الجموع وزن وي جمع منتهى الجموع دا وزن دي کنه افاعل او مفاعل او فواعل هر هغه جمع چې د افاعل او مفاعل او فواعل په وزن باندې وي او د دې د لام کلمې مقابله کې او یا راغلي د لام کلمې مقابله کې سره راغلي یا راغلي
لکه غواشین په اصل کې غواشیو سو په اصل کې غواشیو او جوارین په اصل کې سو جواریو دا به خالی نوي د دوه حالتونه یا با دا دوانا معرف باللام وی او یا با مضاف وی او یا با نه معرف باللام یا با معرف باللام هم نوی او مضاف به هم نوی صحیح شولا ارا کلمه چې افاعل و مفاعل و فواعل بوده من راغلي د لام کلمې په مقابله کې یا راغلي نو دا به فوق حال خالی نوی یا به معرف باللام وی یا به مضافي او یا به نه معرف باللام وی او نه به مضافي معرف باللام څه مطلب دی الف لام براغله مضاف څه مطلب دی چې دې به اضافت شوی یا به دي یا به نوی جو کا معرف باللام او یا مضاف خو شوی نو بیا با په حالت رفعی او په حالت نسبی په حالت جری کې په حالت رفعی کې او پس کې په حالت جری کې با دغه واو یا هم ساکن کو کې با دغه یا ساکن کی الګه ته هذه الجواری او مررت بجواریکم وشوله وګوره تاسو الجواری جواریو مفاعل وزن دی کنه ټیک شو نه مفاعل وزن دی کنه نو چې مفاعل وزن وي نو یا معرب باللام یا مضاف یا بنوي کنه که معرب باللام یا مضاف نو ګوره دلته په الجواری دا معرب باللام دی کنه دا او دلته دا جواری په دې باندې بحر فجر راغله نو حرف جر دا حالت جری کې او مضاف ته جواری مضاف ته ګندې کوم تا نو بدید وانو صورتونه کې با چې حالت رفعی وي او حالت جری وي او د کلمه معرب باللام یا مضافي نو دغه یا به موږ ساکن کو نو وایو هذه الجواری او مررت بجواریکم اوس وخت دلته شو جواری ساکن دي واښو دې معنی او که معرب باللام یا مضاف نو که معرب باللام یا مضاف نو دغه حرف علت یعنی اخر نه بلا یا حذف کول او دا تنوین عین کلمې لور کول واجب دي دغه جواریو ده کنه وز دا جواریو مفاعل وزن ده کنه مفاعل وزن ده کنه معرب باللام ده مضاف ده نه ده نو چې نه معرب باللام ده او نه مضاف ده نو موږ به څه کوو چې دا یا لام کلمه به حذف کو او د دې په عوض کې په اخره کې په عین کلمه باندې تنوین وړو جوارین بوي سوال او غواشیو وسوایو غواشین واښو په دې معنی مداعو ده کنه وګوره تاسو مداعو هر کلمه د مفاعل په معنی ده کنه مفاعل په معنی کنه او معرب باللام ده مضاف ده نو چې نه معرب باللام نه مضافي نو عین لام کلمه به حذف کو او د دې په عوض کې په اخره کې پر عین کلمه باندې تنوین وړو نو موږ وسوایو مداعن لکه پوه شئ دا موږ په ظرف په ځای کې موږ وایو مدعن مدعیان مداعن مدیعن مګوره مداعن بازل کې مداعو سو بازل کې مداعو پوه شئ مداعو به د کوم قاعده وروجنه دغه مداعو نه بیا څه جوړ شو مداعو الاول د څه جوړ شو کوم قاعده ده دعیه ولا قاعده مداعو یا واقع شو د مفاعل بوله معنی ده او نه معرب باللام ده او نه مضاف ده پوه شئ نو دا حالت رفعی او د حالت جری خبره وا پوه شئ او په دې کې یو خبره بل ده چې دی حالت رفعی کې او په حالت رفعی کې کله د دې یا حذف کول جایز دي کله د دې یا حذف کول جایز دي لکه تاسو په کتاب کې دا قاعده جدا لیکل ده متعالی تسویل متعالی ویل پوه شئ جواری ویل او چې کله حالت نسبی دې راشي سره راشي حالت نسبی راشي سره راشي حالت نسبی نو بیا په درې وانو صورتونو کې مطلب دا که معرب باللام وی او کنوي که مضاف وی او کنوي خو که حالت نسبی وو نو بیا باغې باندې
په یا باندې فتح راوړل چې دا ضروری دي لکه ته رأيت الجواریه رأيت الجواریه نو معرب باللام ده او یا ته دې عرف لام کړ کا رأيت جواریه رأيت جواریه پوه شو مې باندې ها یاد وشي دا قاعده هر هغه جمع چې د افاعل او مفاعل او فواعل په زمانه وي د لام کلمې مقابله کې یا راغلي وي د لام کلمې مقابله کې یا راغلي وي د لام کلمې مقابله کې سره راغلي وي یا راغلي وي نو دا به د دوه حال نه خالی نه وي یا معرب باللام او مضاف وي یا معرب باللام او مضاف نه وي که معرب باللام وو یا مضاف وو نو په دې صورت کې بعد د غیا ساکن کول واجب دي د غیا ساکن کول واجب دي لگا دا هذه الجواری او دغه مررت بجواریکم خوشوي او کچرتا دا معرب باللام هم نو او مضاف هم نو نو بیا با دا یا حذف کول او د دې په عوض کې عین کلمې د تنوین ورکول سړي واجب دي هغه پوه شو معنی هغه پوه شوي ها دا آسان ده کنه اوس په دې کتاب کې دا قاعده دې سری ګل چې ها آیات جمع د جمع په اخر کې راشي په حالت رفع او جری کې حذف کول او دې په مقابله کې خواته حذف تنوین ورکول واجب دي په شرط دې باندې چې دا جمع مضاف نه په دې باندې الف لام نه داخل لکه غواش نه غواش خدا مکمل خبره نه لګړي مکمل خبره ده کړه چې هر هغه جمع چې د افعال او مفاعل او فواعل په ځان باندې وي دا بیا معرب باللام یا مضاف یا معرب باللام او مضاف نه وي که معرب باللام یا مضاف او په حالت رفع او جری کې راغلو نو بیا دغه یا ساکن کول واجب دي او کا بس ساکن کول پرې کې سنشته او که معرب باللام هم نو او مضاف هم نو نو بیا دغه یا حذف کول او عین کلمه له هر عین کلمه تنوین ورکول واجب دي واښوي اوس بدستو اخا دا وشو او په دې حالت رفع کې د چې یو کلمې د جمع مترجمه د په اخر کې یا راغلي نو کله کله د تخفیف لپاره په اخر کې یا حذف کول جایز دي جایز لکه قرآن مجید کې راغله کبیر المتعال نو متعال په اصل کې سو متعال یو سو دا صرف په دې یو صورت کې خاص کله معرب باللام وي کله سوي معرب باللام وي او کا دا معرب باللام نو مضاف نو دا عین لام یا حذف کول او د دې په واسطه په عین کلمه مې تنوین راوړل واجب دي او کدا په حالت نسبی کو یعنی حالت رفع او حالت جری نو حالت نسبی او حالت نسبی څه مطلب دی چې عباره منصوباتو کې څه جوړې دو نو بیا هغه یا مفتوحه سره بدلو دغه یا مفتوح کول واجب دي په دې پوه شئ وځي او تاسو نه کومه کته په ځین کې کار نه کینو کار به شروع کی چې دا جواری او افاعل او مفاعل او فواعل وزن دي او دې ته ویلېږي سو جمع منتهى الجموع در دې نه سوال جمع منتهى الجموع غیر منصرف ته غیر منصرف ولې چې بری کې یو سبب قائم مقام ده دوه سببونه ټیک ده زما سوال واستاو نه ده چې غیر منصرف حکم ده چې بری باندې بکسره او تنوین نه راځي او جوارین جمع منتهى الجموع تنوین پر راغله ده مدائن جمع منتهى الجموع تنوین پر راغله ده غواشین جمع منتهى الجموع تنوین پر راغله ده جواب را لراږي نه شویل د کوم ده دا غواشین نه غواشین جوارین مدائن دا چې ما ولیکل دا جمع منتهى الجموع ده کنه جمع منتهى الجموع ده کنه او جمع منتهى الجموع کوم غوړي چې باندې بکسره او تنوین نه راځي صرف یو صورت ده چې غیر منصرف کوم ده چې باندې بکسره او تنوین نه راځي لیکن کچره دي الف لام به داخل جو به اضافه وشو نو بیا باندې کسره راځي خو تنوین به بیا هم نه راځي جواب راغی جی دلته کې دا دغه چیرې کنه جمع منتهى الجموع وزن هغه ته ویلېږي چې بای کې اولنید په حروف مفتوحي او اولنې پکې دا دریم پکې حمزه راغلی وي ورستو کې یو حرف جو هغه مشدد وي او ورستو دوه حرفونو د اولنې په مکسور او قدری او د اولنې په مکسور او زي مدوي ولدلته غواشین چې کله اولنید په حروف مفتوح دي او دریم ته الف علامه شته ورستو یو حرف ته نو دا جمع منتهى الجموع وزن باندې اوس پاتې نشو جمع منتهى الجموع په ځم باندې کدا وې نو دا به مضموم دا مشدد به دا مشدد نه نه جمع منتهى الجموع وزن د نه ختم شو کدا اوس په خپل اصلي وزن باندې وې په جواریو مفاعلو په غواشیو باندې نو بیا په تنوین نه راتلو
اوس خو چونکه هغه وزن دې ختم کو چې وزن دې ختم شو چې جمع منتهى الجمون شو چې جمع منتهى الجمون شو غیر منصرف نشو چې غیر منصرف نشو چې تنوین به خامخا راځي وه شوي کنه شوي نه نه سبق ته جی خاجي دا پوه شو په دې معنی دا راته یو کس واړو وي زر شابه یو کس راته وروي هر هغه جمع چې دا زر کو زر وای جی دغه کلمه بخای یا به معرب باللامی یا به مضافی او یا به معرب باللام هم نه وي اضافه شي ماشاءالله کا چرته معرب باللام او مضاف وو ساکن کول واجب دي ماشاءالله او کا معرب باللام نو په حالت رفعی کې او په حالت جزمی کې جزمی نه جری کې او په عین کلمه باندې تنوین نوړل واجب دي په دې دریوانو سره په ټولو صورتونو کې کام عرب بالله وی او کوي مضاف یو کنه وی نسب لري پوه او دغه د متعالی ولا قاعده هم بدی کې دا چې کله دا کلمه د سوي چې په اخر کې یا راغلي جو متعلم وي او په اخر کې یا ساکن نه یا ساکن صرف په طرفه او طریق راځي کنه نو کله د تفسیر د پر دا یا حذف کول جایز دي دا جواز قانون دی خدا نور واجب دي دا بخامخه کې الګه پوه شو به باندې پوه شو به باندې بل وای بل ملګری وای شابه متزازر مررت بجواريكم او حالات رفيع وجريو ما دغه ما قول سيد ټیک ہے صحیح شولا نو دا غواشن ولا قاعده مو ولا منغادري سره موږ متعالي ولا قاعده مو ولا چې کلمه دي چې د دې په اخره کې جمع منتهى الجموع وزن وي او د دې په اخره کې دا راغلی وي یا راغلی وي هغه یا حذف کول لاسري واجب دي په حالت رفيع بجري کې دغه حالت رفيع جري کې خبره مو کړله ها اوس بل دغه چې دي کنه نو هغه یو کلمه ده فعلا او یو ده فعلا او سو فعلا خو تاسو ته مخکې په اول اوس ما ویډیو په سبق کې تاسو یې چې افعل او فعلا په دوه قسم دي افعل اسمي د پدری قسم دي افعل اسمي افعل تفضيلي او افعل صفاتي افعل اسمي څه ته وایي چې هغه افعل د چانوم کې خودل شي احمد لك احمد او افعل واکمر اشرب دا وغيرها او دغه چې افعل تفضيلي څه ته وایي چې اسم تفضيل والا معنی به ګرځي وي او زیادت والا معنی به نسبت مدرک او افعل صفتی چې الګ احمر او ابيض دغه شان فعلا صفتی او تفضیلی مونږ ولو وځل لګم وایو چې کلمه فعلا اسمی په وزن باندې راغلي فعلا اسمی یعنی اسمیت والا معنی به کیسوي ما ته وګورئ کله چې کلمه د فعلا صفتی په وزن د اسمی په وزن باندې وي د فعلا اسمی په وزن باندې وي او د دې د لام کلمې مقابله کې یا راغلي وي نو هغه یا په واو سره بدلول واجب دي لکه دنا يدونه دنوا سره دنوا ها نو فعلا وزن ده کنه او فعلا اسم ده ځکه چې دنیا ده کنه ها او د لام کلمې مقابله کې د لام کلمې مقابله کې واو راغله نو دا واو په سره بدلول واجب دي نو سبا وایم دنیا خلق ولا که دنیا د دنیا ځکه چې دا نږدې ده د دنیا د آخرت په مقابله کې د نایت نو دنوون معنی نږدې کېدل الګه پوښوي دنیا بدل کېسو دنوا الګه پوښوي به معنی خدا موږ وایي چې کله فعلا اسمی وي که فعلا صفتی وو نو بیا بغیر قاعده نه چلیږي لکه عروه نو په عروه کې بل قاعده نه چلیږي ځکه دا اسمی فعل صفتی معنی بګینه پوه دغه شان دي نو فعلا ګوره د دې د لپاره دا ټکی دی کنه چې فعلا په دې شروع کې سره غلره ضمه نو دې په اخر کې با واو راغلی سو واو راغلی لکه دا ګوره واو ده
د دې مطابق ده او فعل د دې په شروع کې غیر کما کلمه د فعل په وزن باندې وي د څه په وزن باندې فعل او فعل اسمی وي نو او د دې د لام کلمې مقابله کې یا راغلي نو هغه یا په واو سره بدلول واجب دي لکه تقیا دا بس شي تقوا او فتیا دا بس شي فتوا واښوي حلوا اوس په خپل اصل باندې لکه چې ها فعل صفتی ده فعل صفتی ده جو په خپل حال باندې موږ پریدو لکه تاسو پوه شئ معنی ها وذا تقیا چې دا څنګه حل کول غوړي رستو باندې کنه وسره تعال کوي تقوا په اصل کې څه ده تقو وزن تقوى يوم تفعلوا يسوذن بشي غري وزن ده واو قاف یا واو قافو وس پرې واو قافیه کم دی لکه فتقیا کې واو قافیه کم دی حذف شوی نه داتا اصل کې واو تبادل کې واو دا واو پتا سره جنن دا بدل شوی نه دا واو پتا سره څه شوی نه الکه دا نه جوړه کنه قاعده شته پښته خودل لګینه دا په کوم ځای کې د بل مشغل کې دنا پای کې نشته کوم ځای دا یو بل کتاب د مراحل الارواح ورته وي نو پای کې دا چې کله منګه د تخفیف د پاره دا واو پتا باندې حذف کول جایز کله چې کلمې په شروع کې واو راشي کله کلمه په شروع کې واو راشي نه هغه واو پتا سره بدلول جایز دي او د قاعده ته ویل کېږي توراسون ولا قاعده توراسون چې پاسل کې وراسون پاسل کې وراسون او ورث سليمان او داوود نو ورثه ده کنه دا ورثه نه وراث جوړ شو او بیا تل دا څه جوړ شو دا تراث قرآن مجید کې نه وتاكلون تراث اكلا لما دا تراث پاسل کې وراث پاسل کې وراث دغه وایو بس سره بدل کو پتا سره او تقوا بدل کې وقیا بدل کې وقایقی وقایه باب سره به زربو وقایقی وقایا یوقی وقیا دا مری ناقصو کې وسوم ان شاء الله سبا ان شاء الله وقایا یوقی وقایا محفوظ کول تقوا هم څه کوي چې انسان بګي د ګناهونو نه پرهیز کوي ځان ته بچ کوي کنه نو دا تقوا پاتې کیسو وقیا نو دا یا واسنګ شو دغه تقوا قاعده د ودینه چې هر هغه کلمه د فعل په وزن باندې وي د لام کلمې مقابله کې یا راغلي دا یا بس سره بدلول دي او سره دا وقوا شو ته تقوا نو دغه تراثن قاعده د ودینه ملا واو پتا سره بدل کو د څه ته جوړ شو تقوا ته جوړ شو تقوا جی کله چې د کلمې په شروع کې واو راشي دغه واو کله پتا سره بدلول جایز دي جی لکه تراثون چې په اصل کې وراسون او تقوا چې په اصل کې وقیاو په اصل کې وقیا بل قاعده بس ختم شوه چې کله د فعل په اخر کې د لام کلمې مقابله کې واو یا راشي نو کله د تخفیف لپاره دا حرف علت حذف کول جایز دي لکه نبغي چې په اصل کې نبغيو بازګه نبغيو څنګه بشي نبغيو کوم قاعده ده یدو علم قاعده ده نه بچي نبغي څه شو او کله د تخفیف د پاره د حرف علت په اخره کې حذف کیږي ته نو قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على اثارهم نو نبغي په اصل کې څنګه نبغي او بیا نبغي دغه قاعده دی ودینه د حرف علت حذف شوی دی په دې تاسو پوه شئ دغه قاعده وی چې دا په علم صرف کې ټول دغه قاعده دي نور به یو هم نشته دغه قاعده دي او بدی چې تاسو یاد کړئ جو بس مزه وکوي او چرچې وکوي خدای یادول غواړي اسه باندې کیږي دا واړو پس دا غینا
نور خبرې اترې بیا کو قاعدې به د دې باندې حل کولې د دې باندې بسېږي حل کولې د دې به ګرداونه حل کولې صحیح ده او دا ورځ به دې څونه پاتې دي کنه نو په دې